بسم الله الرحمن الرحیم. په حلال ساوري کې هغه کم سيزونه دي چې داغه خړل ممنوع دي او د لری او د اینی په باره کې د فقهای کرام سره ده. نو هغه حلال ساوري کې هغه سيزونه چې داغه خړل ممنوع دي هغه و سيزونه فقهای کرام ذکر کړی دي او یو حدیث مبارک کې دي چې موجم اوسط کې امام طبرانی ذکر کړی دی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا غیر راوی دی. هغه کې اول نمبر دمی مسفوحه یعنی روانه بهیدل کې وینا او دویم نمبر د تشو امتیازوزه او دریم نمبر خصيتين او سلورم نمبر د غټو امتیازوزه او پنځم نمبر حدود یعنی هغه وینه چې هغه جمشي او داغه نه یو غټه جوړ شي. کل عقده فی الجسد اطواف بها شحم. نو د دې خړلم دا ممنوع دي او بل مسانا یعنی د تشو امتیازو هغه تیلی چې په کې جمع کیږي او وم نمبر 3 خېده چې د دې وو سيزونو خوراک چې دینو دا ممنوع دي او فقهای کرام دې ته مکروه ویلي دي سوا د دم مسفوحنه ځکه چې داغي دلیل قطعی او قطعی ثبوت او قطعی دلالت دلیل باندې هغه ثابت ته په قران کریم چې دا حرام دي. د دین علاوه دا کوم شپږ سيزونه چې دي ته فقهای کرام مکروه ویلي دي او حرام نه دي دغه سيزونه او مکروه دي. ځکه دا غا روایت چې کوم مرکزی راوی دي چې په کوم موجم اوسط کې امام طبرانی ذکر کړی دی او مصنف عبدالرزاق کې ذکر دی. داغي مرکزی راوی یحیی ابن عبد الحمید الحمانی دی خو هغه د جمهور محدثینو په نسبت باندې ضعیف دی. دغه مذکوره اشیاء نه علاوه د خوراک او اسخاق په اشیاء کې اصل حلت ته یعنی تر سو پوری چې په یو سیس باندې د حرمت دلیل قطعی او دلالت دلیل نه موجود تر هغه وخت پورې هغه سیس حلال. قران کریم کې الله جل جلاله فرمایي فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. سوره الحج کې الله جل جلاله فرمایي یعنی کله چې دا ساوره تاسو ذبح کې او دا ذبح شي نو تاسو دینه په خپل باندې مخوري مالدار او په غریبانو باندې دا خوروي. نو په دې آیات کې د دې عموم نه دا معلومه شو چې د دم مسفوحن علاوه په دې حلال ساوري کې داغي غوخه غم حلال ده داغي لرم حلال ده داغي اینه چې د دام حلال ده. ځکه چې د دې په حرمت باندې څه دلیل نشته او د دې په کراهت باندې څه دلیل نشته. په دغه وسيزونه چې دینو دا مکروه دي او د دې وسيزونو کې د لری حکم چې دی یا د لری ذکر چې دی دا فقهای کرام نه دی کړي. فقهای کرامو د دې د حلت بارکی او د دې د جواز بارکی فتوا ورکړي دا لکه مجموع الفتاوا کې عبد الحی لکنوی الحنفینا تپوس شوی دی چې د لری په بارکی د دې خوراک حلال دی که حرام دی. نو هغه جواب ورکړي چې د دې خوراک بالکل جایز دی او دا حلال دی. د حرمت د پاره او یا د کراهت د پاره کڅوک لري تا یا انیتا مکروه وي نو دام ټیک نه ده. ځکه چې فقهای کرامو په جمع سره فقهای کرامو په اجماع سره فتاوا شامی بحر رائق طول فقهای کرامو دا ذکر کړی چې الکراهه حکم شرعی فلا بد لها من دلیل شرعی. چې کله یو سیس ته څوک مکروه وي نو دا مکروه بم دی په یو دلیل شرعی باندې ثابتای. او بل حدیث مبارک کې راځي سنن ابو داود کې دا حدیث موجود دی رقم الحدیث 3800 کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا حدیث راوی دی مبارک فرمایي چې اهل جاهلیت چې دینو بعضی اشیاء د خوراک هغه خوري او بعضی اشیاء ته نسبت د ګندګۍ کې یو حرام ورته وي. الله تبارک وتعالى نبی صلی الله علیه وسلم راولېګو او کتاب په نازل کو او نبی صلی الله علیه وسلم ته حلال ثابت کړو نبی سلام حرام ثابت کړو او وما سکت عنه فوعف. د کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکوت کړی دی هغه عفو دی. او بیا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا آیات کریمه تلاوت کو په دې سوره انعام آیات نمبر 146 چې قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله. چې اے محبوب کریمه تو فرمایا دی خلکو ته چې ما هغه قران کریم هغه کتاب چې په ما باندې نازل شوی دی ما ته وحی شوی دا پاغي کې په یو خړون کې باندې د دم مسفوح نه علاوه بل څه شي نو دا حرام نه دی. نو د دم مسفوح نه علاوه بل یو څه چې دی دغه حرمت هغه حرامول دا جایز نه دی. صرف دم مسفوح چې کوم دی نو دا حرام دی. د دین علاوه بل یو څه په حلال ساوري کې حرام نه دی. البته د کراهت د پاره بازي فقهای کرامو دغه وسیزونه ذکر کړی دي. نو معلومه شو چې د دم مسفوح نه علاوه یو سيزون په حلال ساوري کې هغه حرام نه دي او دا کوم سيزونه مذکوره و سيزونه چې کوم دي د دم مسفوح نه علاوه شپږ نو دا مکروه دي. د دې خوراک نه اجتناب پکار دي او البته دا سيزونه هم حرام نه دي دا مکروه دي. او دا ځکه چې دا مجتهدین دا ذکر کړی دي او مجتهد چې کوم دین او هغه چې کله اجتهاد کوي نو د پدې باندې صرف یو کراهت
تنزیه ثابتول شي قرات تحریمی نشي ثابتول او یو سیس حرامول نشي ځکه د حرمت د پاره دلیل قطعی پکاري چې هغه داسې دلیل چې هغه قطعی ثبوت او قطعی دلیل لہذا د لري بارکی او د اینی بارکی چې د باز خلکو دا وهم دی او باز خلکو دا یو غلط فهمی ده کم فهمی ده چې هغه وای دا حرام دی یا مکروه دی نو په دې باندې د حلت د حرمت او یا د کراهت څخه دلیل دا په شرع کې